پښتون یو آیډی ده چې پاغي کې آکس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخی کړی ده او داسن الفاظو کې ګستاخی کړی ده چې هغه الفاظ سره په خپل خلی معنی د یو عام سړي دی پارم نشي ادا کولای. دا خلک دا کارون د دې لپاره کوي چې بار ملکونو والا موږ طرف ته متوجي شي او موږ له یا وزیرا کی یا نشلایټی را کی یا د هغه نه علاوه یو فتنه پیلاوه کی لکه څنګه یو فتنه چې کوم د انجینیر مرزا پیلاو کړی دا دغه شان یو فتنه د نور مولانو پیلاو کړل ځان دي طرف نه نو په هغه کې دا خلکو خپل یو حصہ اچي او د اسلام بدنامي او د ګستاخی طرف ته روان دي. نو دا یاد ساتئ چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی صرف ته پښتنو پیغمبر نه دی، دا د ټول دنیا کې چې څومره امتیان دي دا ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم هی آخری پیغمبر دی او د هغه نه بعد یو نوې نبی بن راضی عیسی علیه السلام به راضی لیکن هغه زوړ نبی دی، نوې نبی به یوم ناراضی. په دې پیغمبر علیه السلام باندې خلق خپل ځانونه قربان کړی دي. تاسو ته هغه وخت یاد نه لري چې یو طرف ته ټول کفر او بل طرف ته د مسلمانانو لوګو کې خلق، لیکن د هغه نه باوجود هغه لګو خلقو هغه غړ غړ سردارانو کافرانو لا په میدان کې داشن شکست ور کړی دی چې اوسه پوری دنیا یاد ساتي. هغه پیغمبر باندې خلقو خپل ځانونه قربان کړل او ته د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله پاک را لګلې پیغمبر دی، ځان نه راغلی الله را لګلې دی، ته د هغه ګستاخی کوي. نو د دې مطلب خدا شو چې تاسو بس د اسلام پسې شوي، الله پسې شوي، الله نه منئ، قران نه منئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منئ. چې کله تاسو داشن یې نو بیا به تاسو سره د دې حساب کېږي، تاسو پکړ دکړ کېږي ولدا د مسلمانانو ملک ته او کدي مسلمانانو ملک هم نه نو بیا یاد ساتئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخی مسلمان خو کافرین نه برداشت کوي او دا ډیر زیات یو ګنده حرکت ته ګټي حرکت ته چې داخله کیږي ځان ته نه ګوري الکه شوپړ بچیا ستاسو شهر تاسو شي چرته کوری انزلو چل دلم ناراضي شکلونه خو بګړاو دي د مخونو خدا سندي لکه سړونه بار او تاسو چې کوم دې کینای رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخی کوي لک شرم او حیا تاسو ناراضي.